دومره عظیم عمل دی. ابراهیم علیه السلام زندگی کو مونږه وګورو د امتحاناتو نه ډکه ده. یو ډیر لوی امتحان پکې دا و. مفسرین لیکلي 3 ورځې مسلسل خوب یې ولیدو ابراهیم علیه السلام. الله د طرف نه وته حکم وشو چې دا خپل بچی دی بوزا او دا ذبح کا. دا انبیاء خوب وحی وی. یو شپه خوب ولیدو، به خوب ولیدو، به خوب ولیدو. په دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام د اولس کالو او په بوډاګان دوانه بوډاګانو لارې هم ابراهیم علیه السلام او خزه هم دوانه بوډاګان دی وخت کې بچی نه کېږي. الله ولا په دې وخت کې هم بچی ورکړي اسماعیل علیه السلام. او بیا وته حکم وشو چې دا بوز او دا ذبح کا حلال دی. ډېر ګرانه خبره ده. نو بیا یو ځل خپل بچی ته وایي چې زه په خوب کې وینم انی اذبحک فانظر ماذا ترى، چې زه تا ذبح کوم ستا څه رایې ده دې باره کې. مفسرین فرمایي د رای مطلب دا نو خو هغه وایي چې زه زما رای نه ده، ما مه ذبح کوه، لهذا نه به یې ذبح کوم. دا صرف بطور ازمایش یې تپوس کړو چې ولې زما دا بچی څه کوي. د الله په نوم باندې ځان قربانولو دپاره تیار ځان ساتي کو نه ساتي. نو هم د ابراهیم علیه السلام بچی وکړ. هغې ورته ویل ستجدني ان شاء الله من الصابرین. تا ته چې الله کوم حکم کړی دی که نه هغه پوره کړه. ته به ما د صابرینو نه مومې، زه به صبر کوم. د الله حکم دی. بس دغه وخت نه دواړه راضي شو او انتظام د حکم باندې د عمل کولو سلسله جاری شو. شیطان ته پته ولګېده که دا قرباني وشوه دې ته خو به الله ډېر لوی مقام ورکړي. مفسرینو لیکلي دي اول دا شیطان لاړو د حضرت اسماعیل علیه السلام مور له چې تا ته پته ده اسماعیل یې چېرته روان کړی دی. وایي نه ما ته خو پته نشته، خو پلار یې غره ته تللی دی، لرګي روړي نو ځان سره یې بوتلی دی. وایي نه اخو ذبح کوي حلالوي یې. نو وایي څنګه یې حلالوي؟ پلار څنګه خپل زوی حلالوي؟ وایي د الله حکم دی ورته. ښه وایي د الله حکم دی، بیا خو قربان دی چې الله را کړی دی، نو بیا خو قربان دی. هلته نه شیطان مردود رووتلی شو، رټلی شوی چې دا څنګه خلک دي دونه لوی ایمان والا. خو شیطان خو دې پرېږدي نه. بیا ابراهیم علیه السلام ته په یو موقع کې را ظاهر شو او وسوسې ورته ورچې دا څه کوې، دا خو دې زوی دی، خلک بچي ذبح کوي. ابراهیم علیه السلام اووه کاڼي راواغستل او شیطان یې بې وویشتل او تښتېد. بل ځای کې ورته راښکاره شو. ابراهیم علیه السلام اووه کاڼي راواغستل ویې ویشتل. په درېیم ځای کې ورته راښکاره شو، بیا یې په اووه کاڼو باندې وویشتل. الله ته دا ادا دومره خوښه شوه، حاجیانو ته حکم وشو چې کله مینا ته ځئ نو په اووه کاڼو باندې به هغه شیطانان ولې کوم ځای کې چې شیطان ظاهر شي. دومره بهترینه ادا، ځکه چې شیطان به ورته په زړه کې وسوسې اچولې. حاجیان به دا عمل به کړي. الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي. بار بار د هغې نه پس چې کله ابراهیم علیه السلام خپل ځای ته ورسېدو چې دلته به بچی ذبح کومه، تفسیر مظهري لیکلی دی. دا زوی ورته وایي حضرت اسماعیل علیه السلام چې زما بابا جانه زما خپې لاسونه لږ کلک وتړه، چې خپې لاسونه مې کلک ځکه وتړه چې په ما چاړه راکاږه چې زه ډېرې تړتکي ونه وم، کلک مې وتړه. او زما د وینو نه خپلې کپړې بد ساته، ځکه چې زما مور به زما وینې ته ګوري نو ډېره غمزده به شي، خپلې کپړې هم بد ساته. او زما دا مخ کته کا، ځکه کو زما په مخ باندې ستا نظر پرېوتو نو هسې نه حکم خداوندي کې څه کوتاهي ونه شي، لاس کې د کمزورۍ را نه شي، ځکه ته خو یو پلار یې که نه. دونه عجیبه خبرې د ابراهیم علیه السلام سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. او په دې حالت کې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ځان ته رانږدې کړ، په تندي باندې ښکل او څه فرمایي چې ای زما بچیا د الله په حکم پوره کولو کې ته زما ډېر مددګار یې. دا نه وایي چې نه ذبح کوم دی نه بس پرېږده، د الله حکم دی ذبح کومه دی، خو لیکن ته ما سره ډېر مدد کې لګې، ما له حوصله م راکې.
فلما اسلم وتله للجبين چې کله دوانه راضي شو اسماعیل علیہ السلام پړ مخواشه ولو چاړه تیر کړه او چې څنګه په چاړه راخکله برنا आवाज شو وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اے ابراهيم علیہ السلام تا خپل خوب رښتونه کړو چې ابراهيم علیہ السلام आवाज اوریدو بره او قتل حضرت جبريل علیہ السلام ولاړ دې سره د یو ګډ د جنت نه راوسته دي چې هغه چاړه راخکله نوغت اسماعیل علیہ السلام دې پاکړو پکړ باندې چاړه راخکله شو نو دا پس منظر چې موږ تاسو کوم قرباني کوو دا یو عبس عمل نه دی د دې یو بهترین پس منظر پروت دی دا د جان قرباني د جان بیا وروسته په فدیه کې ګډ راغلی دی د انسان قرباني د خپل ذاتی خپل بچي ذبح کېدو بیا وروسته الله په مون کرم وکړو چې ګډ پکې مخ ته رالو نو موږ ته حکم وشو چې اوس د جان په بدله کې ګډ ذبح کوي نور حیوانات ذبح کوي د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمای من وجد ساعتا سوک چې وسعت لري طاقت لري وسشتا ایو